تهجد ډېر لوی ثواب لري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي د فرض څخه مابعد چې ډېر ثواب لري هغه د تهجد لمونځ دی، د تهجد لمونځ دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که زما د امت دپاره مشکل نه وای نو ما به دا اعلان کړی وای چې دا د تهجد لمونځ دا پر تاسو فرض دی، دا به لازمي کوئ. د الله رسول فرمایي چې کله یو سړی تهجد له راپورته شي الله پاک اول اسمان ته راسي چې څنګه د الله سره ښایي بیا یې لاس داسې نیولی دی که بیمار یې له ما صحت وغواړه، که قرضدار یې له ما خلاصون له قرضې وغواړه، که چیرې بې روزګاره یې له ما حلال روزګار وغواړه، که بې اولاده یې له ما نیک صالح اولاد وغواړه، او که نور مشکلات لرې د الله رسول فرمایي د تهجد پر ټیم الله پاک دا خپل لاس و خپل بنده ته نیولی دی. دا تهجد پر ټیم الله دې موږ ته رانصیب کړي، ډېر ثواب لري. الله پاک الله رسول فرمایي الله ته هغه سړی ډېر خوند ورکوي چې ماښام په سفر روان دي بیا تهجد ټیم سلو یو ګرد ولاړو بېدوسه یو سړی راشي پر لمانځه ودرېږي او الله ته ژاړي، دا و الله ته ډېر خوند ورکوي. او بیا تهجد دا نه دی خامخا به بېدېږي، تهجد دپاره څونه خوب یو خوب ضروري نه دی. یو سړی چې وکیدار دی، یو سړی د قندارو د کابل پر لین باندې بس چلوي، یو سړی د کوټې و د کراچي پر لین باندې بس چلوي، یو سړی د کوټې و د پېښور و د اسلام آباد پر لین باندې بس چلوي، نو بیا به دی څه چم کوي؟ دی به صدقې پرې وځي، بیا به تهجد کوي. تهجد ټیم سلو بس ودروه، خلک څه کوي؟ ډوډۍ موډۍ خوري، څوک اوبه څښي، څوک څه کوي؟ 2 رکعته نفل وکړه، دا ستا تهجد. دا بله خبره ده چې یاره خوب یې نه دی کړی تهجد نه صحیح کېږي، تهجد دپاره خوب ضروري دی. یا دا تهجد دا معنا چې سړی له خوب راپورته کېږي ډېر زور غواړي، او نو چې زور غواړي نو د هغه بیا ثوابونه هم زیات دي. کنې تهجد هغه دی که پرېوځي که نه پرېوځي، که تا خوب کړی دی که دې نه دی کړی، تا ته الله پاک هغومره اجرونه درکوي. الله دې موږ ته رانصیب کړي. و چوکیدار دی هغه ټوله شپه چوکیداري کوي، نو دی پرېوځي صدقه یا مه پرېوځه، 2 رکعته نفل وکړه، دا ستا څه؟ دا ستا تهجد. یو بل حدیث درته وایم، د مسلم حدیث دی. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که د چا څه د تهجد د ټیم ذکر قضا سو، نفل قضا سو، تلاوت قضا سو، بیا د سهار لمانځه سما بعد بیا د ماپښین لمانځه په مابینځ کې وکړه، بس الله پاک تا ته هغونه اجرونه درکوي لکه پر تهجد چې خوب درغلی و، هغه د الرجي ګولۍ د خوړلې وې، هغه څه نشه لري نه وې راپورته سوی، بس پروا نه لري، دا ټیم یې وکړه الله هغومره اجرونه درکوي.